شپېتم کور سنگ بنیاد ږدو او په نظامو کې په هغه ځای کې ولاړ یو په کوم ځای کې چې د سیلاب د ټولو نه ډېر زیات تباهیانې کړي دي او د سیلاب دویمه ورځ وه او په دې جنازو نه چې فارغ شو ملګري راسره وو په دې خوړونو کې ګرځېدو داسې کچ کچ ماشومان دویمه ورځ وه چې د خپلو میندو په لاشونو پسې ګرځېدل او د ګټو د یو ګټه به یې سي کوله او چې مونږ یې ولیدلو نو رامنډې راپسې وهلې چې زمونږ مور دویمه ورځ د نه ده پیدا شوې چې لاش یې را پیدا شي هغه ځای کې ولاړ یو بې رحمه موجونه وو او دا چې په کوم ځای مونږ ولاړ یو دلته ښکلی کور و دا د هغې بنیادونه دي تاسو به یې اینئ او اوس نه کور شته او نه ښه شته او نه بد شته دی غریبانان خلق دی هېڅ وس چارې یې نه کېږي نو راغللو او د کور سنگ بنیاد الحمدلله هغه کېښودلی شو الله رب العالمین دی دا خدمتونه زمونږ د دې ټولو ملګرو دپاره د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي په دې څیز کې انټرسټډ نه دی نه حکومتي خلق په دې کې انټرسټډ دی یعنې په کار دا ده چې دا 2 نیمې میاشتې زمونږ نمایندګان دلته زمونږ د دې خلقو سره په دې خیمو ګرځېدلی په دې ورانو کورونو ګرځېدلی په دې ورانو دکانونو کې ورسره ناست وی موجود وی ورسره نو میاشتې تېرې شي چاته په نظر باندې نه راځي بس چلو ټیک ته هغې پوه شه او خپل رب له به جواب ورکوي چې د دې دومره د دې کچو کچو ماشومانو بچو تپوس په الله د دقې حاکمانو نه کوي دا کوم ماشومان چې په دې خیمو کې او په دې یخونو کې او په دې تکلیفونو کې ژوند تېروي او هغې هلته ناست دي په محلاتو کې د دغه په حکومتونو د وزارتونو په تقسیم کې چې کوم دی نو د هغې انټرسټ دی دلچسپي ده هغې پوه شه او د الله سره یې معامله پوه شه خو بیا هم حکومت ته دا وایمه چې کو فرض که ستا سټیټ مشینري فیل وي او ناکامه راشه زما د جمعیت علما چې کوم ټیم ورک دی زه به دله فري اینډ فیر اسسمنټ او سروې چې مونږ کومه کړې ده الحمدلله دنیا پې معترفه ده زه به درته هغه درکم د هغې مطابق د خلکو سره مدد وکړه خو که فرض که تا پیسې د دې دپاره سنبال کړي چې د 3 میاشتو سود پې ته راواخلې نو په 1 ارب روپو پسې چې 15% ته سود وولې نو ظاهره خبره ده انتظامیه والا او حکومت والا تا ته به په دې پیسو سود میلاو شي خو د دې ماشومانو بچو د دې د اوښکو جواب به د قیامت په ورځ الله له ورکوي چې دا خلق څومره په تکلیف دی او څومره په د سخته کې دي او دا ستاسو څومره غفلت دی نو د دې به درنه الله تپوس کوي